اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، غواړم د اشیاء او عقاید او حوالې سره خبرې وکړم. کسا شیعه به عنوان یو مسلمان ټولای څه ځنه وخت کې ځنه کسان یا بېخبرۍ وجې نه یو شیعه او عقیدې نه خبر نه دي، یا ځنه کسان ظاهر کې هغه شیعه دي خو هغوی ځنه کارو وجې نه هغه یو نقصان د شیعو ته ورسېږي، هغوی د دا وایي چې یاره شیعو بنده شکیده وي. زه څو نکتې دې حوالې سره ذکر کوم خو هغه یو اهل تشیع والا دی، اهل سنت والا دی، څه واوري حقایق والا غویږو سره واوري، حقیقت غویږو سره. ټولو نه اول عقیده توحید حوالې سره دی. د شیعو عقیده توحید حوالې سره مکمل خالص دی. مو شیعه څه خدای منو، وحدانیت سره منو، څه هغه نه دنیا کې لیدای شي نه آخرت کې لیدای شي. هغه خداوند عالم جسم جسمانیت نه مبرا دی، محل حوادث نه دی خداوند عالم، خدای مرکب نه دی، بسیط بساط دی. پروردگار متعال خپل افعالو کې چاته محتاج نه دی، بلکې ټول مخلوقات انبیاء اولیاء امامان ټول الله ته محتاج دي، خدای چاته محتاج نه دی. خداوند عالم ذات هغه د و اسمانو د و ځمکو خالق دی، د ټول کائنات مخلوقاتو رزیق دی. هغه سے خدای دی چې هغه صفاتو کیا واحد دی، افعالو کیا واحد دی، ذات کیا واحد دی. صفات د خداوند عالم هغه عین ذات دی، داسې نه دی چې ذات د خدای بیل دی صفات بیل دی. د خدای کوم صفات دی مثلا قدرت دی، علم دی، دا د یو حیات زندگی دی، دا د خدای عین ذات دی. مثلا زه پیدا شولم، پیدایش نه وروسته ما علم حاصل کو، علم مانع عارض شو، اما خدای داسې صفات نه دی. خدای علم دی هغه عین ذات دی، قدرت عین ذات دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، څه خداوند عالم دپاره نه مثلا داشت و څه هغه باندې خوب راشي، یا خداوند عالم باندې مثلا پړمخی راشي، خدای ذات کې دا شی نه هم نشته دی. خداوند عالم خپل تعارف دپاره خپل شریعت راواستولو، شریعت باندې مو عامل وګرځول، هغه دپاره انبیا دي. انبیاو کې شیعه عقیده دا دی چې هغه معصوم دي، هغوی باندې وحی کیږي. انبیاو کې د رسول درجه اوچاته دی، بیا هغه نه پاسه اولو العزم دی. او ټولو انبیاو کې څه موږ افضل ګڼو، څه افضل المرسلین دی، افضل النبیین دی، بلکې ټولو مخلوقاتو نه څه افضل دی هغه محمد مصطفی ذات دی. محمد مصطفی حواله سره هم صلی الله علیه و آله امو دوره کلیر عقیده دی چې امیر المؤمنین بقول چې زه د محمد غلامانو نه یو غلام یم. مو پیغمبر هیچا سره نسمو. ختم نبوت هم حواله سره هم اشیا و عقیده کلیر دی. لا نبی بعدی، پیغمبر نه وروسته بیا پیغمبر نشته، بل نبی هیڅ کله نه رسی. موږ 12 امامان منو، دی وجې نه منو چې نبوت سلسله جاری دی، یا ختم نبوت نه نعوذ بالله مو انکار کړی وي، یا نوې شریعت مو په کار د اقرار کړی وي. دا شی خبره نه دی. شریعت پیغمبر باندې مکمل شوی دی، بل شریعت نشته دی. قرآن مکمل دی، 13 سپارو باندې مشتمل، 6236 آیې، نه کم نه بیش نه زیات. ځنه کسان کې دی چې دا خبره کوي چې شیعه او 40 سپارې دا بالکل غلط تصور دی. چې چوکیایي کوم قرآن چې د اهل سنت مساجدو کې دی، ماغه قرآن شیعه او مساجدو کې هم دی. دا بیل خبره د تفسیر کې اختلاف راتلی شي، خو آیات کې د قرآن مجید هیڅ اختلاف نشته. چې سوره ای اهل سنت ګڼي، مغوره د ما ګڼو. لکه 13 سپارې د اهل سنت دي، 13 سپارې د شیعه هم دي. اندې شان سره مسجد حواله سره بل توایم چې لکه څنګه مسجد اهل سنت احترام کوي، د شیعه انداشه کوي دي. یو سړی چې جنوبات حالات کې د هغه جمعه ته نوتل هغه ته حرام دی.
یوه ښځه څه بیمارۍ حالت کې دی هغه ته حرامه دی چې هغه جومات ته نوسي که جومات نجس شول وي هغه پکوله پاکیزګي طهارت لازم دی چې هغه ټایم کې وشي کوم شی نه چې جومات ته واقف شوي دي حتی که هغې جومات یوه تیږه دی شګه دی هغه ته نشي ته نه وړای جومات شای که چیرې خراب شو ته نشي خونې ته وړای که ډېر داسې شي چې جومات کې نه استعمالیږي پکار دی بل جومات کې استعمال شي د مسجد دوره احترام دی مسجد په باره کې شته که چیرې ایوي الویشتې برابر ته جومات جوړ کړو خدای به ورځې قیامت جنت کې تو ته محل دیر کې قیامت حوالې سره مونده کې دا دی چې ورځې قیامت به دا ټوله پسیږي پروردګار حضور کې به خدای به د عدالت حساب کتاب سره کوي برزخ باندې شیا ونده کې دا دی چې برزخ کې مؤمن کامل و هغه څه کفر کې کامل دی د هغوی به حساب کتاب کیږي بالکل عالم بیدارۍ حالات سره نور څه دا شیونه څو سوره درته ذکر کوم انشاءالله دا کام دی بیا هم غواړم څه نورو کلیپونو کې اشاره ورته کوم 5 وخته لمونځ شیا واجب ګڼي که چیرې لمونځ ته نه وکړلو یا هغه سزا تا ته قبر کې ملویدای شي هغه سزا تا ته قیامت کې ملویدای شي المنځه حوالې سے اشیاء واقعدا د چې الموز د قبول شي خدای ته ټول عملونه کوي کې الموز رات شي ته نور عملونه هم رات دي الموز دوره مهم ده اولی وقت الموز مبارک اشتا سے اشیاء نه کده په کوه د اولی وقت الموز وکي کسرات سره غ ذکر د خداوند دی عالم کوي المنزل ورسته په کوه د اشیاء تسبیح ولولي 34 سوره الله اکبر 33 سوره الحمدلله 33 سوره سبحان الله د اشیاء عقیده ده چې په کوه د الله ذکر ډیر زیات وکي دین علاوه روژې حواله سره هم ماه مبارک رمضان روژې واجب دي میاشت وکسې روژه وسته میاشت وکسې روژه وخوره زکات اندیشان سره اتو شو کې هغونه یو غنم دي اوس دا کوم فصلونه روان دي جون جولای کې غنم دا ټوله مثلا که یو کس خونی ته مثلا 30 من غنم رو پکور دغه 3 من غنم به عنوان زکات وبسي دیش سره سره حج شیا واجب ګڼي هر کس باندې چې هغه مستطیع دی هغه کې استطاعت شته هغه واس لري چې حج ته لاړه شي رویا شي شیاو کې دا د کشیر یو کس واس لري پیسې لري حج نه کوي چې کله هغه مړ کېږي مت یهودیان او نصرانیه یا به یهودیانو دین کې مړ کېږي یا عیسایانو کې چونکې هغه حج ته اهمیت نه ورکړلو بهرحال دا سو نکات مو درته ذکر کړل دی باندې نور تاسو غور کوئ شئ انشاءالله زه ځنه کتابونه بیا درته سکرین باندې ښایه شم چې ایمو عدنان حیدر به درته ښیي رضا مظفر د شیاو غاړ مجتهد عالم تیر شوی هغه خپل عقاید د شیاو لیکلی دي یا اصل اصول شیعه کتاب دی چې کاشف الغطا لیکلی دی چې دغو کې مو هغه عقاید واضح و الفاظو کې رغلی دي ایمو مکتب تشیع کې الله نه پوسه کس نشته ذات هغه خالق دی رازق دی غنی بالذات دی مصطفی که مرتضی ټوله د خدای بندگانی د اشیاء و فقه کې رغلی دی که چیرې یو کس جنبوج کرد علی علیه السلام یا بل امام خدای وګڼي چې د خدایان دي فهو من المغضوب علیهم والضالین دا گمراه دی دین خدای غضب دی دا مسلمانان دی دی سره ملا سانه ملو چې هغه امامانو کې یو امام خدای وګڼي یا علی ته وایي چې علی خدای دی دی مو واضح مسلم عقاید دی پکار دی نن یو معتدل بلکې حقیقت تلاش اهل سنت سواله ده که چې عقاید د شیعو عقیدې بازارونه افرادونه به نه خلي هغو کتابونه واخلی چې هغه مو ته مجتهدینو نه پاتې دي چې هغه خالص عقیده توحید خالص عقیده د ختم نبوت تا څه معاد قیامت المنز روژه زکات حج وغیره د ټولو شیو کې چې هغو کتابونه واخیستلی شي انسان به یو حقیقت ته رسیدی شي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین